بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه بادشاه دی. په پښتون چاپیریال کې په بعضې وختونو کې په وړو خبرو اوږدې دشمنۍ او تربګنۍ رامخې ته شي چې د یو شمېر جاني او مالی نقصان سبب وګرځي. همدغه رنګ د دیر نیکدرې رامبیل کلي د دوو پریقینو ترمنځ تیر یو کال راسې جاري دشمني هم وه، په کم کې چې یو کس د ژوند نه لاس اینځلی و. د یو کال راسي دغه دشمنی روانه وه، په دې کې چې کوم ملګرو مهنت کړی دی هغې هم دلته موجود دي. هلې ځلې پکې روانې وې، د یو کال نه نن هغه هلو ځلو رنګ یې راوړو، هغه روغه وشوله. په دې واله به دغه د جرګې چې څومره ممبران دي دلته موجود دي د هغې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نامه مو څه ده؟ ملک اعظم خان د حلقې PK11 د جماعت اسلامي امیدوار، سابقه امیدوار او 2000 والد صاحب دلته MPA پاتې شوی دی. ملک بیرام خان د هغه زوی یم او د دې حلقې د جماعت اسلامي مشر یم. دا کومه روغه چې وشوه دې حوالې سره څه وایي؟ ټول نه مخکې خو زه د میډیا ستاسو درونو شکریا ادا کوم. بیا خصوصا زما داسې الفاظ نشته چې کوم زما دارونه د مردان نه راغلي دي او دلته زموږ خوا کې ولاړ دي، زه د هغو ته ادا کومه. ما سره داسې الفاظ نشته. دا په دین اسلام کې او په دغه کې چې کوم دا مسله دلته راغلي وه، نو په اسلام کې دا دی چې د قصاص بدل چې دی نو هغه قصاص، خو الله پاک بیا د دې نه غوره خبره او غټه خبره دا غوره کوي چې یو انسان بل انسان وبخي او معافي. نن چې دا کومه مسله راغلې وه دا زموږ د دې علاقې د نیهاک درې په دې رامبیال کې زموږ دارونه دی وخت په مردان کې اوسېده او هلته چې کومه رشته شو وه په هغه دوران کې دغلته به زموږ دا کوم رور چې هغه وفات شوی د دیو د لاسه لګېدلی و، هغې کې کال یو نیم زموږ د خلکو هغه ځای کوم مشران چې وو په هغې کې هغو هلې ځلې وکړې، دلته راغله، دلته یې سوال منت وکړو. او د پښتون شان بیا دا دی چې د یو سړي کور ته ورشي او خصوصا بیا زموږ د سلطان خیل پنده خیل دلته یو غټ قومونه دي، هغه په دې خبرو باندې ډېر ښه پوهېږي. د هغې دا روایت دی او د هغې دغه دی چې یو سړي کور ته ورشي نو که تا 100 مړی هم کړي نو هغه تا بخي. نو نن چې دا کومه روغه وشوه نو په دې کې زما د دې ځای چې کومه د دې علاقې کومه ورونه دي دا مشران به راغلي وو، بیا پای کې جرګې مرګې نن الله رحم وکړو، هغه مسله الله په خیر سره ختمه کړه او د یو بل سره بیا رونه شو. یو جهان مننه. الله طرف مقرر ورور دې د خپل ورور په لاسو قتل کړو بې ځایه، ورور دې د خپل ورور په لاسو قتل کړو بې ځایه، ټیټې دې کړې زه هسکي شملې ټوپک مات شي، وړاندې کړو پښتونلان غرې ټوپک مات شي، وړاندې کړو پښتونلان
دلته نور هم ملګری ولاړ دي کوم چې سلیم اسای د پولیس محکمې نه داغه هم د باره سره معلومات کو هغه په دې کې ډېر هلې ځلې کړې وې ډېر منډه تړلې والي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دې خوشاله کړي. مهرباني تاسو د ټول مخکې تاسو د میډیا شکریا ادا کوم لکه چې تاسو رهنمایي پکار چې په داسې ځینو کې وشي او تاسو ځان رسوي. شکریا مهرباني. ساسري تعارف کومه سلیم شاه نامه مې ده. تعلق د پولیس سره ساتم د محکمې سره يم د مردان د شاباسګړی تقریبا د یو کال نه مسلسل یو جهد یو منډه و او دلته کې مشرانو د چکم لیډ کوله ولی محمد خان شو بل بابو صاحب یو نوم دی پکې سنی مې فرید بابو نورم داسې د الله د رضا لپاره چې کوم مشرانو په دې کې موږ سره کافي ستړي وکړلې هغه رنگ روړ خو د دې چې کوم مشر دی ټول نو هغه دروغ چې کوم پریکینو بادر بابا نوم بادر دی پکام بادر دی او په نوم یوازې نه دا چې سوشو او دا چې کوم موږ محسوسو چې کوم روایتو په شاباسګړو په مردان کې چې بر پښتانه داغي یو خبرې هغه موږ نه هغه ته عملی جامه په نو کړ موږ انکو د خپل په خپل ولیدله الله دې ولدي وزور کې په دې جهان او په هغه جهان په دواړه جهان موږ سره چې د دې په کومه طریقه باندې ما پکړلو دا چې کومه طریقې شولې حقیقت موږ باندې لګا ګرد راغلي دي داخله پاک دي خدای پاک دې دغه سي موږ هم پاک کې خدای دغه سي پاک ساتي. والسلام مهرباني. کلم کا د ټوپک د شپېلې لار د کنداغنا رات جوړ کتخته جوړ کلم کا د ټوپک د شپېلې لار د کنداغنا رات جوړ کتخته لار د کنداغنا رال جوړ کتخته خرس دې ټوپکی شیل پاره د کتاب خرس دې ټوپکی شیل پاره د کتاب دغه یو لار د نړۍ کې د سیالې لار د کنداغ نه راته جوړه کتخته لار د کنداغ نه راله جوړه کتخته. قدرمنو بالکل د دیر پښتنو ښکارا کړله چې دا یو نر او زیږ پښتانه دي کلک پښتانه دي ځکه چې مړی ته هم کړی او پی سبیل الله وبخله دا یو ډېره هوا غټه خبره ده. ولی محمد صاحب نه تاسو نه ولی محمد صاحب دی حواله سره سوای مهرباني تاسو شکریا دا کومه د مردان چې کوم ملمانه زمارونه راغلي دي اعظم خان او ماماګان زما فرید خان د ټولو زو شکریا دا کوم جی داسې دی چې زما ورو اعظم خان خبره وکړي زمو مشر دی زمو مشرانو خبرو وکړي نو زه به دې ځکه مناسب دا ما نه ګڼل ځکه چې زمو مشران ناسو زمو خبره تاسو ته مشران وکړي او هغه زمو مشران ما مناسب نه ګڼل زه تاسو په دې وجه باندې مخامخ شوی نه وږي ډیره مهرباني ډیره مننه مونږ د الله تعالی لپاره جی خالص د الله لپاره د دوه کسانو د جوړ د لپاره منډه ترلو والله د دې پورم جوړ کړم مو پښتانه او ان شاء الله داسې کوم ډیره مهرباني جی مننه مهرباني. په دې کې یو بل مرګره هم ډېر اهم کردار ادا کړي په دې روغه کې رحیم نامه داغه نه ته پوښتنه کو. السلام علیکم رحیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه د ولی محمد بھائی او د سلیم شاه خان او د بادر کاکا دی او د علاقې د ټولو مشرانو ډیره شکریا ادا کوم ځکه چې کله دا مسله او شو نو د دې په دویم ورځ باندې دا زما د ترور زامن دی دا نعیم شادي چې کوم دی زه په پیښور سیګم ماته د اطلاع شو چې را دي دغه شانتي او معاملې رااله او یو کستي ولګېدو او وفات شو. ما د هغه زینه د ولی محمد خان او د سلیم شادي سره د دوی سره ما رابطه وکړه او ما دوی ته ویل چې به هر څنګه ان شاء الله کال لګي کدو لګي په دې خبره کې به منډه وو او دا خبره به ان شاء الله زیل راولو ځکه چې زمونږ د پښتنو رواج هم دا دی کوبه جګړه بم راځي دښمنی بم راځي مړې بم کیږي خروغه بم کو ځکه چې په موږ کې مشران دي د جرګو زمونږ صرف په پښتنو کې د جرګې سیستم دی په نورو قومونو کې داسې نشته دی او ان شاء الله دا ډیره په ښه طریقه او زه د دې ټولو خلکو ډیره شکریا ادا کوم زه د دې وطن د دې دیر د خلکو شکریا ادا کوم چې موږ له کوم عزت راکو الله دې دوی سره خو کی. ولی محمد صاحب په اخره کې به د مینوالو ته څه پیغام ورکړي چې د دشمنی انجام څه دی؟ جی زه خصوصا پښتنو ته دا میسج ورکوم جی چې د ټوپک بځه کفرس کوم قلم
او پنسل په لاس کو خپل بچو ته خپل ماشومان ته ورکو نو موږ به دشمنو نه بچ شو په امان بشو لہذا ټولو پښتنو ته ټولو رونو ته د قلم د ټوپک بځای د قلم راغستلو بچو ته قلم ورکول هغه ته پنسل لاس کې هغه ته کتاب ورکول کدا لار موږ ته خو نو موږ د دې مسلو نه بچ پاتې شو او موږ پښتانه په مخ ترقی په بره ترقی وکړو په مخ کې بلار شو زما دغه ټول پښتنو دغه میسج ورکول دي چې موږ خپل بچو ته قلم پنسل او کاپی په لاس کې ورکو د تومانچې او ټوپک پځای مهرباني مننه جی ډیره مهرباني یو جهان مننه څنګه چې ولی محمد صاحب وی چیرې د ډز نه نفرت پکار دی ځکه چې د یو انسان قتل کول د پوره انسانیت قتل دی د یو ډز نه سړی دومره روسته لاړ شي چې کله هغه سوچ هم نه کړي دا چې کله سړی ډزو کې نورسته ورته پته لګي په دغه حواله سره بعد ولی محمد صاحب دا خبره تمانچې په ځای باندې پنسل قلم راغستل پکار دی کتاب راغستل پکار دی چې زمون قوم رڼا زمون په علم کې راشي رڼا خورول پکار دی خپل بچو ته تربیت ورکول پکار دی تدې سره ما شهید خان شاید له اجازه راکې دلی الله پامان عز وجل في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم و معزز و مکرم و مسلمانان رونو څومره مېلمانه چې راغلي دي مشران د ټولو نومونه اخیستل دې ټیم کې چې کوم دی وخت مالی اجازت نه راکوي څومره مېلمانه چې راغلي دي زموږ د دې علاقې مشران نوجوانان او زموږ د مردان نه چې څومره مېلمانو تشریف راوړی دی هغو ټول ته چې کوم دی موږ هرکلی وایو خوش آمدید ورته وایو رب العالمین دې ټولو مېلمنو دا راتلل به خپل دربار علی کې قبول منظور وګرځوي محترم معزز ورونو نن موږ او تاسو به داسې یو مجلس کې ناست یو چې دا ډېر د خیر او د برکت مجلس دی قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم داسې ټولګي چې راجمع کېږي او جماعتونه راجمع کېږي او داسې غونډې جوړېږي نو رب العالمین فرمایي په دې کې هیڅ خیر نشته هیڅ برکت پکې نشته الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس درې قسمه ټولګي درې قسمه راغونډې او درې قسمه چې کوم دی جلسې جلوسونه الله رب العزت په خپل پاک کلام کې چې کوم دی مستثنا کوي یو هغه راغونډه چې هغه خلکو ته ښه خبره چې کوم دی کوي او دارنګ دین خلکو ته چې کوم دی ښیي او خلق چې کوم دی د بدو نه منې کوي الا من امر بصدقه او معروف چې خلق ښې خبرو ته رابلي او د بدو نه منع کوي نو داسې جماعت او داسې ټولګې د هغې د الله رب العزت په نسبت باندې هم ډېر لوی قدر و قیمتي او د الله رب العزت په نسبت باندې د هغې لویه درجه او اصلاح بین الناس یا داسې یو ټولګی راجمع شي داسې خلق راجمع شي د مختلفو ځایونو نه چې په هغې کې د خلکو په مابین کې اصلاح کېږي نو دا درې قسمه ټولګي زما محترم ورونو د الله رب العزت په نسبت باندې د خیر او د برکت ټولګي دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله پاک فرمایي تاسو د ماپ کول خبره مضبوطه ونیسئ او خلکو ته خسته وینا کوي او د جاهلانو نه اعتراض کوي. زموږ بندو مونږه پرشتي نه یو، مونږ انسانان یو. خامخا خبره برازي
د فلار د زمو ته د غم راځي په منځ کې هم راځي د رونو په منځ کې هم راځي. نو زما بندو د دې وجه نه الله جل جلاله دا غواړي چې دا انسانان بیا یو بل معاف کوي. ځکه قرآن کې دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. الله پاک وای غصه سکون کې نه دینه مطلب دا چې غصه به هر چاله ورځي نه او خلق معاف کون کی. والله يحب المحسنین الله دا محسنان خوښي. زما بندو د ليله القدر حضور پاک صلی الله علیه وسلم خلکو ته خودله چې د ليله القدر شپه یا 20مه ده یا 30مه ده یا 50مه ده. خو د مسلمانانو د جګړې د وجې نه د دې ورځې هغه د شپې غا تعین ختم شو کنه جی. حضور بیا حضور سلام پر فرمایل کې دې چې به دې کې د الله خپل یو حکمت نو دا جګړه ډیر منحوس شه ده. ځکه کتابونو کې ورکړل دي چې د ټول نه بدترین انسان هغه دی چې دله غوسه ډیر زر ورځي خو راځي کېږي زر نه، او د ټول نه بهترین انسان هغه دی چې دله غوسه لیټ ورځي او راځي کېږي ډیر زر. ان شاء الله تعالی چې کومه خبره په دې ځای کې وشي کومه چې د ایمان وکړه د بری ته موږ عملی جامه ورونته او دا به د خبره نه چې په دې ځای کې وشو او په بل ځای کې باندې او موږ له خدای توفیق راکړي د ټول مسلمانانو له د مشرانو له چې دا چې د خیر او فیصله کوي هغه تر غوډیږي هغه الله خوشاليږي دا الله رسول په هم خوشاليږي دوه کسان په خوشاله کیږي. تاسو ټول شکریا ادا کوم چې په دې یو میپل کې تاسو ټول په خوشحالي او په دغه راغون شو تاسو ټول شکریا ادا کوم والله دې بکره خیر ملائکه ګرځي الله دې خیر فیصله راکوي کړه اسمان. منګه په هیڅ شي اتفاق نه دی کړی خو په یوه خبره مې اتفاق کړی دی چې موږ به چېرته په اتفاق کېږو نه او دا بدبختي د نننۍ ورځ زمونږ نه ده. دا بدبختي د هغه ورځې نه شروع شو ده چې کله سکندر اعظم د یونان نه را روان شو نو باجوړ ته راورسېد او په باجوړ کې پښتانو د هغه مخه ونیوه چې ته هندوستان ته نشې تللی. هغه وی ولې وی موږ له به ټیکس راکې. هغه چې دوی ته وکاته چې یاره زه دومره اوږدې خاورې نه رالم او د پښتنو خاورې ته راورسېدم او دلته دا قوم د ټیکس مطالبه کوي. هغه ورته وی ما ټیکس دپاره سندي راوړي زه جنګ دپاره راغلم خو تاسو لاړ شئ یونان ته زما مور له او زما مور به تاسو ته تحفې تحایف هم درکړي او ټیکس به درته هم درکړي. هغوی چې یونان ته لاړه د سکندر اعظم مور داسې پښتنو جرګه ناسته ده راووته نو هغې ورته وی پښتنو خبره خو کوو خو په تاسو کې مشر څوک دی؟ الحمدلله هغه ټول پاسېده وی خبره وشوه هدې سیده دننه لاړه. هغوی ته یې تحفې هم ورکړې ټیکس یې هم ورکړو خو هغه چې واپس خپل زوی ته خط لیکي د هغه د کامیابۍ راز د هغه مور وه نو هغه ته لیکي چې زویه تا چې کومه جرګه رالیږل وه بل کومه د هغو حلیې ولیدې د هغو شکلونه هم ولیده ته خو یو سکندر یې که یو مور یو زر سکندره راوړي په دې قوم ما خوا نشي تللی خو دا بې اتفاقه دي ته ځه. د ټولو نه لوی د خراج تحسین یا د ستاینې وړ هغه خلک دی چې چا په دې کیس کې ستړي کړل او دای نن دې ځای ته راوستو چې موږ یې ستاسو سره مخامخ کړو. نو موږ په مذهبي نقطه نظر دې خبره وکړه. زه دا وایم چې الله پاک دې دغه خلکو له توفیق ورکړي چې نور دې روغې وکړي او دې محفلونو ته پښتانه راټول کړي او د پښتنو کور جوړ کړي او هغه خلکو ته چې چا واقعه وه او هغه دومره د لوی زړه مظاهره وکړه الله پاک دې هغه له د نور صبر توفیق ورکړي او الله پاک دې د هغه خلکو چې څوک په دې کې په دویم پریقو او هغوی نن دې خبرې ته راغله چې د پښتنو د دې کور جوړولو ته راغله او دلته کېناسته هغوی د خدای پاک په دې خپل کردار خوشحاله لري او زه تاسو ته خبره کوم چې انشاءالله زما مولانا صاحب څه خبره وکړه الله دې وکړي چې زموږ نه وځي
خدای دې وکړي موږ به د خدای نه سوال کوو خدای زموږ په خټه کې داسې اخکړ الله چې په دې ځای بیا دروغ ویل دی الله دې وکړي چې موږ یې د پاټو د دې ډله بازو دا په انصاف وکړو دا دې خدای موږ له توفیق راکړي زموږ په فکر دا خبره بنده ده خو رښتیا به وایو دلته نو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم د دې قربانو او دا درته وایم چې پښتانه لوز نه کوي او چې د روغې لوز وکړي بیا خپله روغه ټینګوي انشاءالله زمونږ او ستاسو چې کومه د ورورولۍ کم پیوند مات شوی قدرت هغه پیوند کو او موږ له نور خدای پاک توفیق راکړي چې نور پیوندونه مات نه کړو او پښتانه یو کور ته یو ځای ته راټول کړو او په یوه خبره متفق کړو چې دا هر څه چې خو د پښتنو کور آباد ساتل غواړي السلام علیکم خو زه په دې کې یوه خبره دا وکړم چې بدقسمتي دا ده چې د سړي نه هم ګناه وشي هم بدماشي کوي نو په دغه وجه باندې بعضې مسلې چې کوم دی هغه نه حل کېږي نو هغه په دې ځای کې چې څومره موږ ناست یو یو سړی دی چې هغه چې کوم دی نو خپله ګناه ترې هم وشي خو چې دی بیا خپله ګناه ومني او بیا راشي چاته کیني چې زه توبه وباسم ما نه ګناه شوې زما دپاره څه حل راوباسئ نو د غصې په خبره چې چالو غصه نه ورځي د هغې دپاره هم یو خبره ده چې بیا د صلح او بیا د دغه په وخت کې بیا چې کوم دی نو سړی صلح نه کوي یا فیصله نه کوي نو هغه خبرې زه دلته نه یم خو عزتمندو خبره وشوله موږ په دې باندې د هغه خلکو شکریا ادا کوو چې په دې کې چا خپل وخت ضایع کړی دی چا چې کوم دی نو په دې کې منډې تړلې وال دي چا پکې سوال محنت کړی دی اسانه خبره نه وي دا ډېره ګرانه خبره وي دا په موږ باندې راغلي دي نو په دې کې به میاشت خرڅ شوي 2 میاشتې به خلکو لګولې الله پاک دې ورته د هغې عوض ورکړي او اجر دې ورکړي او دا د پښتنو روایت دی چې مخ نه برابروي چې مخ یې برابر کړي نو بیا رونه رونی زما د دیر درنو خوږو مشرانو همزولو په جمع السلام علیکم مشرانو تفصیلي خبرې وکړلې صدر جلسه زموږ استادانو مختلفو روشنایي تفصیلي روشنایي په دې روغه باندې واچولې خو د یو کال منډه ده د یو کال ستړی وه په دې کې خاص کر ولی محمد خان چې د دې ځای د ستاسو د تپې مشر دی او که ستاسو کشر هم دی خو زمونږ لیډ د هغه کړی دی راجا شو بابو صاحب چې نوم یې رانه نه راځي په دې لنډ وخت کې خبره مختصر کړو خو چې دا څه وشو دا د یو کال منډه وي او چې دا په کومه طریقه باندې دلته کې زه محسوسوم ده چې دا په کومه طریقه باندې د موږ سره دا روغه وشوله او دا غټ کار ترسره کوو د دې شکریا خو ډېره وړه ده الفاظ موږ سره نشته چې په کوم طریقه دې ته شکریا ادا کړو یو ډېر لوی عمل دا ترسره شو عملي جامه پې نه وشوله وخت کوتخه دی زه د الله د رضا دپاره یو دا خبره کومه چې موږ ته به ښکته مشرانو وایي چې بره زیر رواج یو خبره را روانه ده چې د مشرانو یوه خبرې د هغې د کشرانو یوه خبرې ما نن هغه په خپلو سترګو باندې دا زه محسوسوم ما ولیده چې روانه وه خو روانه وه او چې روغه وه نو بس یوه خبره ده بیا روغه وه ډېر ښکلي مشران ناست دي درانه مشران ناست دي او زموږ ورونه بیګان دي خدای دې دقسې شیر و شکر کړي